ویني زمونږ سکلي زرداري دي جي ویني زمونږ سکلي زرداري دي جي او دا کارونه ټول د ډیزلي دي جي دا کارونه ټول د ډیزلي دي جي واه ویني زمونږ سکلي زرداري دي جي او دا کارونه ټول د ډیزلي دي جي او دغه د لندن نه چې پرون راغی دغه د لندن نه چې پرون راغلی خلک په ور سوي دي سړي دې سړي دي. سلامونه ملګرو، ستاسو ورور یا زحمت سټار یم سره د نوي ویډیوز د ملګري خورله مخصوص الفاظ استعمال کړي، خو زه به ورته لیوان او سړی خواره ووایم ځکه چې د 1947 نه راسې د پاکستان په دغه سرسبز شاداب او د قدرتي سرچشمو د قدرتي معدنیاتو نه ډکه ځمکه باندې، وطن باندې، ریاست باندې لګیا دغه لیوان او سړی خواره د چا سرچشمه چې مولانا فضل الرحمن دی. ملګرو، د 1947 نه را په دې خوا دوی دا ملک د خپل ځان دپاره یو مخصوص ریاست، کلي او علاقه ګرځولې ده، په کم باندې چې دوی خپل سیاست د خپلو مفادو دپاره کوي او د عوامو مفاد، د عوامو ښېګړه، د عوامو راحت او سکون د دوی څه مفاد نه دي، بلکې دوی خپل ځان لره ګټه کول دي. د دوی سیاست خانداني سیاست دی، د دوی خدمت صرف او صرف د خپل ځان لپاره څه حاصلول دي. زما ملګرو، د دوی په سیاست کې هیڅ قسمه صداقت نشته د ملک د ګټې، د ریاست د ښېګړې دپاره، علاوه د خپل خانداني ګټې نه. زما ملګرو، د ملګري خورله څه الفاظ استعمال کړي دي، خو زه به دوی ته بیا هم سړی خواره او لیوان ووایم ځکه چې د پاکستان د 22 کروڑ عوامو د دوی سره عزت نشته دی. که موږ وګورو نو د دغه لیوانو کې اول زرداري، دویم مولانا فضل الرحمن او دریم نمبر چې کوم دی مسلم لیگ نون دی. خو د دغه ټولو نه په غټه توګه ذمهوار مولانا فضل الرحمن دی، ځکه چې کله هم سمدم یو ځوان راپاڅي لکه زه به عمران خان والمه چې هغوی د پاکستان دپاره یو آزاد خارجه پالیسي جوړوي، نو بیا دغه زلمی راپاسي او اتحاد جوړوي د خپلو مخالفو سیاسي وګړو سره او په سمدم حکومت غورځي او د عوامو نه چې کوم راحت دی او سکون دی هغه یو ځل بیا چینکۍ اخلي. د هغې مثال تاسو ته وړاندې دی، د عمران خان حکومت او د هغې خلاف تحریک عدم اعتماد راوستل. دا د دغه ځوان زلمي کار و چې پاکستان موجوده حالات جوړ کړي دي. زما محترمو، نو د دغو په سیاست کې که دوی اسلام هم پټکې په سر کړی، صرف د خپلو مفادو دپاره اسلام استعمالول د دوی شیوه ده. د خپل رای اظهار ضرور د کمنټ په سیکشن کې وکړئ، څرنګې سوچ لرئ د دوی په حوالې.